نن د قرآن د درس د حلقې په برکت د امی سړي په کور کې چې د هغه پلار مولا نه دی، پلار عالم نه دی، مور عالمه نه ده، پلار ورته نه دی قار شوی چې بچیه پټکې په سر کا، تره ورته نه دی قار شوی، رور ورته نه دی قار شوی، او نن ستا بچی د ټیک ټاکو په ځای باندې د بېدینۍ او د بې حیایۍ په دې ماحول کې نن هغه جومات ته راځي او په لاس کې قرآن رالي او هغه پګړۍ په سرۍ د دې بچو حوصله افزایي پکار ده. دا علما چې دا اجتماعات کوي دا هم د دې دپاره کوي چې د دوی حوصله افزایي وشي، دوی ته قدر و احترام ملو شي. ځکه نن په ناظره باندې قرآن یاد کړی نو انشاءالله دی چې دا خپل عزت نن د باغشا کلي په دې جومات کې ویني نو دی به وایي چې انشاءالله دا قرآن په یادوم یادوم دی کې خو ډېر لوی عزت دی په دنیا کې. او بیا د هغې د حفظ نه وروسته د دې علم هم کوم ځکه دا خو ډېر د عزت خبره ده. پلار به هم ځان ته رانږدې کوي، مور به هم ځان ته رانږدې کوي، څېره به هم ورته ورچوي او د پلار رانږدې کول به صحیح، د مور ښکلول به صحیح، ستا څېره ورچول به صحیح. د دواړو جهانو سردار فرمایي الله د قرآن د دې ختم په موقع یو مقربه فرښته راولیږي، ادې مجلس کې ناستی چې ستا دا بچی دی څنګه قرآن ختم کی او دته قاري صاحب من الجنة والناس ووایي او ستا دا بچی پې دا وړه ژبه وخوځئ دی من الجنة والناس ووایي نو هغه فرښته راپاسي د دواړو سترګو په دې منځ کې په دې تندي باندې ستا دا بچی ښکل کیسې. نن دې مقام ته ستا دا بچی ورسېد، دا په ټیک ټاکو باندې نه رسي، دا په ټچ والا موبایل نه رسي، دا د مولا کردار دی په معاشره کې. لہذا نن منظم انداز کې دا سازش روان دی چې ستا نوجوان بے حیا کی، ستا کشر بے حیا کی، د عالم سره ربط او تعلق ختم کی، ستا پیغله چې کوم دی صاحب بے حیا کی. نن د هغې منظم سازش مقابله کې معاشره کې مولا مقابلې ته چې کوم دی ولاړ دی ګینې ورشه نن خپلې جلسې وګوره، نن خپلې چې کوم دی صاحب مظاهرې وګوره، نن ستا د ملک یوه پیغله، نن ستا په کور کې پیدا شوي جینۍ نن چې هغه د هلکانو په منځ کې کم ډانس کوي په هغه ډانس باندې هغه اکتفا او صبر نه کوي، هغه کمیس او بنین هم د وجود نه وغورځوي او د هلکانو په منځ کې د ورځې په روډ باندې بغیر د کمیس او د بنین نه ډانسونه کوي که نه کوي. دا حالات هم ولیدل که نه هم دي لیدلي، دا حالات چا را پیدا کړل؟ د دغې حالاتو مقابله کې مولا ولاړ دی چې هغه نظام راولي او زه هغه نظام راوستو ته چې کوم دی نه پرېږدمه ځکه مولای د سترګو چې کوم دی څه دی دا د دغې قومونو دا د هغې چې کوم دی د سترګو ازغی دی. نو نن به ستا لور که د مولا د بناتو مدرسې ته راله نو الحمدلله درنه برقه به یې په سر کړي، کمیس به نه غورځئ، دا به د هغه په جلسه کې غورځئ، دا به د هغه په مظاهره کې غورځئ او په هغه قیادت کې داسې یو لیډر تاسو نشئ ثابتولی چې هغه به د دې خبرو حوصله شکني وکړي چې زما په دې جلسه کې دې جینۍ بربند ډانس ولی وکړه. دا څوک نه ویل، په دې سوکرت نه هغې ته حوصله افزایي ملاویږي، هغې ته اکسیجن ملاویږي، دغې خبرو ته د هغې حوصله شکني نه کېږي. الحمدلله نن علما د هغې مقابله کې دا ماحول راولي، دغه ماحول چې بچي ته یې دله پګړۍ ور په سر کړه، په لاس کې وله قرآن ورکه، ستا قدر و احترام ورته وښو ای د دې بچي پلاره، د مور عزت او احترام ورته وښو. ورنه نن چې کوم دی صاحب وګوره داسې ښځې هم تاسو ولیدې په دې سوشل میډیا باندې چې هغه وایي نور ځان ته خاوند هم نه پرېږدم، نور بچي هم نه راوړم، نور دا کار هم نه کومه ځکه چې زما دا پلانې لیډر خوښ و هغه سره دا فیصلې وشوې. دا ذهنونه چا تیار کړل؟ لہذا محترم عزیزانو نن د دغه ذهنیت خلاف دا علما هغه په میدان کې چې کوم دی ولاړ دي، لہذا دی له دا خپل بچي راولېږئ. دا مجالس دا ډېر زمونږ د خوشحالۍ مجالس